الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین میم سورۃ الشعراء شپږشتم نمبر سورت تے ترتیب مصحفی کے نازل شوی دے پس سورۃ الواقعین کشاف لکی اسماء د دې سورت نمونه یو خو مشهور نوم د سورۃ الشعراء د دې نوم دی آخری آیت 224 نمبر نه ماخوذ دی بصائر الذوی تمیز لگی وسمیت سورۃ الشعراء لاختتامها بذکرهم شعراء شاعرانو طویل شاعر جمع د شعراء شاعر شعراء نه ختم کړي بشعراء باغی ختم کړي نوم ول ځکه شعراء یې خده د دې بل نوم دی الجامعه توجیه الناظرین کې شیخ لیکلی مخکې به ما څه تحقیق نه دی کړ ټایم نه ملو شوی الجامعه توجیه الناظرین کې دی در المنظومات کې دی فضائل د دې صورت د دې فضیلت کې درې احادیث دي او درې واړه هغه تفسیر ثعلبی هغه لیکلي دي الکشف والبیان هغه چې د ګلو کې کنه نجل وی د شلم جلد صفا 8 تپاغه کې اوګد سند دې سند پردم ابن عباس رضی نقل غوی نبی سلام فرمایل اعطیت السوره التي ذکر فيها البقره من الذکر الاول مال دغه راکړی شوی دی واعطیت طه والتواسین من الواح موسی طه او تواسین مال راکړی شوی دی دا شعراء او قصص او نمل مراد تواسین د موسی علیہ السلام د الواحنا واعطیت فواتح القرآن وخواتیم السوره التي يذكر فيها البقره من تحت العرش دا مال دغه نه تحت العرش راکړی شوی دی بقره چې به ختمیږي او فواتح د قرآن فاتحه یادین واعطیت المفصل نافلة او مفصل مال اضافی را کړی شوی دی اضافی نو دا روایت ته بده کې د دې سند انتهایی کمزور دی ضعیف ته ضعیف وجه دا غي دا د په سند کې ابو بکر الحزلی متروک راوی دی او بعد به کې داسې راویان دي چې دا غي سپته نه لګي د رجالو په کتابونو کې پته نه لګي در منصورم نقل کړي دا روایت همدا سند دی ابن مردوی کتابونه مفقود دی بعضی غیب نقل کړي امام قرطبی هم نقل کړي بیا واحدی نقل کړي په الوسید کې سورۃ الحجرات کې نقل کړي د صوبان او غیر د نبی صلی الله علیه وسلم نه نقل کی دلته ابو هريره وکنه ال د صوبان دی رضی الله عنه خداغي سند کې ایوب بن عتبہ الیمامی هغه ضعیف سے هم کمزور دی خدا چې کوم اوس ما موجوده روایت بیان کړل ابو بکر حزلی چې پکې دی نو په دې سند باندې مجروحین حاکم مستدرک کې طبرانی په المعجم الکبیر کې شعب الایمان کې دا نقل لې نټولو بنا په دغه باندې ده خو باغی کې بل حزلی دی عبید الله بن ابي حمید الحزلی هغه متروک الحدیث دی په دې بنا نه ده خبره غلطه وشوه حاکم معجم الکبیر او شعب الایمان کې به حقیقت نقل کړل دی عمدہ حدیث او پای کې بل راویم کمزور دی عبید الله بن ابي حمید الحزلی تقریب التهذیب ابن حجر کې دا خبره موجود دی بل روایت پدې کې نقل لې سند زبردما اصل متن لرزو حسن بصری وی چې هغه انس بن مالک نو اوریدل انه سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول هغه د نبی سلام نو اوریدل هغه فرمایل ان الله تعالی اعطانی 7 مکان التوراۃ چې الله ما لو راکړي و سورتونه سورۃ البقره ال عمران نساء مائده انعام اعراف یونس مراد دي د مال راکړي د تورات پځه مال تواسین راکړي د زبور پځه
ای په بدل کې حوامیم او مفصل مال اضافي را کړي دي. ایس یو نبی دا مخکې د ما نه دي لوستی. دې سند هم انتهایی کمزور ضعیف دی. وجه څه ده؟ خارجه بن مصعب هغې کې متروک راوي دی. یزید رقاشیم په هغې کې ضعیف دی. او بعضې په دې کې مجاهیل دي. لکه په نورو سندونو باندې نورو ځایونو کې نقل دی، نه په هغې کې هم ضعف دی په نورو ځایونو کې. بل روایت په دې کې نقل دی، هغه دا دی ابی بن کعب وی چې ما ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل من قرأ سورۃ الشعراء، چا چې سورۃ الشعراء ولوس کان له من الاجر 10 حسنات، داغه دپاره 10 نیکۍ دي. بعدد من صدق بنوح وکذب به، پشمیر د هغه چا چې هغه تصدیق کړی د نوح او د هغه تکذیب کړی دی. وهود وشعیب وصالح وابراهیم وبعدد من کذب بعیسی وصدق بمحمد صلی الله علیه وسلم، او پشمیر د هغه چا چې تکذیب د عیسی علیه السلام کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی. دا لسو دغه والا خبره خو ټیک ده چې یو لفظ ولولي هغه د ټول قرآن ته شامل دی، لیکن خبره موږ د سند نه کو. سند د دې انتهایی هغه ضعیف جدا. لکه دی کې سلام بن سلیم متروک راوي دي، نور پکې مجاهیل دي. راویانو پته نه لګي چې دا څوک دي. ابل رحمک الله دې باره کې حاشیه د شهاب کې لیکي، حاشیه تو شهاب چې هغه حاشیه ده د تفسیر بیضاوی. شهاب په هغې کې لیکي دا حدیث نقل کی آخره کې سورۃ الشعراء په آخره کې ولیکي هغه هو حدیث موضوع، دا من غلط حدیث دی. من الحدیث المنسوب الى ابی بن کعب المشهور، دا هغه مشهور حدیث چې ابی بن کعب ته نسبت ته دی شوی دی. دا درې روایت دی په دې کې سورۃ الشعراء فضیلت موږ منو، دا غین انکار نه کوو. او قرآن یې سره موږ په دې ایمان دی. دا حدیث اسنادن کمزوري ثابت نه دي. ربط او مناسبت تړون د دې صورت مخکې صورت سره څه دی، ولې دا صورت په دې پسې کېښودو؟ وجې د هغې څه دی؟ علما اجتهادي طور دا ربطونه لیکي. جواهر القرآن کې لیکي شیخ رحمه الله ننم نامی ربط اول لیکي، نامی ربط. سورۃ الفرقان میں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون نذیرا الی آخرہ. هلته دا ویلو چې برکات اچونکې دی، برکات وال د هغه ذات چې فرقان را لېږلی په خپل بنده قرآن. سورۃ الشعراء کې فرمایل والشعراء یتبعهم الغاوون، شاعران چې کوم دي رواني په سرکشه، د دې سرکشه خلک دې تابعداري کوي. مطلب څه دی؟ شیخ لیکي دعوا تبارکه دغه د وضاحت او تفسیر د پر الله فرقان را لېږلی دی. دا څه شاعرانه خبره نه ده، ځکه چې مشرک شعرا خو گمراهي، په خپل هم گمراهي او روانو پسې هم گمراهي. دا د اسمی ربط نامی ربط دی. جواهر القرآن لیکي هغه مسله چې هلته ذکر ده د هغې تفصیل دلته دی. دا څه شاعرانه خبره نه ده. بل معنوي ربط دا دی، مطالب چې هلته دي هغه دلته هغه مطلب دی. معنوي ربط دا مطلب. سورۃ الفرقان کې دا ثابت کړل چې برکات ورکوونکي صرف الله دی. دا جواهر القرآن لیکي برکات دهنده، برکات دینے والا، برکات اچونکي صرف الله دی. دا هغه نه علاوه د خیر او برکت اختیار او قبضه هیچا سره نشته. برکت په اوسس کې الله شي. په دې دعوا باندې 14 دلایل دي. 14 جواهر القرآن لیکلي 13 دلایل. سلک و درر دلته کې هغه خطا شوی دی، هغه لیکلي 17 دلایل. چې وپاڼه وروسته لاړ شي نه لیکلي دي بیا 11 دلایل. نه 13 دلایل جواهر القرآن لیکي 13 دلایل. بل ځنې سبق وګورئ، دلایل به درته په خپله معلوم شي. دلایل عقلیه تفصیل سره ذکر کړي دي په دغه دعوا فرقان کې ښه، لیکن دلایل نقلیه هلته کې انتهایی اجمال سره دي، انتهایی اجمال او اختصار سره. نه لہٰذا په دې صورت کې سورۃ الشعراء کې په دغه دعوا باندې دلایل نقلیه تفصیل سره ذکر کی، وہ دلایل نقلیه پیش کی اور دلیل عقلی سے ابیو پیش کی. هلته دلایل عقلیه پیش او نقلیه نو ورګو چې تا نقلیه پیش کما چې ته برکت وینې چې الله انبیاء ول څنګه برکت ورګي. سمت الدرر کې لیکي چې کله
لما ذکر الادلة النقلیہ علی نفی شرک فی البرکات بعد الادلة العقلیہ المذکورہ علیہ سابقا. عمدہ سے خبر نبی وسلم تو درر لگی عمدہ ربط ہے تشریح و تفسیر لدعوی الصورت السابقہ. دا صورت دماغ کے دعوی دا صورت تشریح و تفسیر کی پدے خبر ہے کہ اللہ برکت اچھی لگا سنگ چا برکت واجو بخفل رسولانو کے برکت داو چ اللہ دا عذاب ناغی نجات ورکو سم تو درر دا ربط لی گلے نہ پدے وجہ ہر واقعے پاخر کی لکلی دے ان ربک لہو العزیز الرحیم. دا برکت خوستا رب بچو ہے عزیز الرحیم نے پیغمبران بچ کر داو گورا داغی کار ایمان برکتوں کو دنیا کے کنم. توجیہ الناظرین عملی کی امدادہ و چلی مخی امداد ربط چلی مخی لکلیو توحید فی البرکات ذکر شو اگے پا دلیل عقلیہ ثابت کو دل نقلیہ لکی اکد جواہر القرآن ربط تے درے ورد لکلے دے جواہر القرآن بل ربط لکی سورۃ الفرقان پا آخر کی ویلیو فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. تاسو تکذیبو کو دا پیغمبر دا خبر ہے نظر تاسو پورے با عذاب پہ وسی. سورۃ الشعراء کے دا مخکنو امتنو واقعات دا بیانون لمخ کی فرمائل فقد کذبتم فسیاتیہم. ٹھیک شو دل دوی دا آغے واقعاتو نمخ کی ہوتی تاسو خو تکذیبو کو مشرکینو دا آغے مسئلے نظر دا تاسو لبا دا انجام دا مخکنو خلقو انتا عذاب راشی ندے مشرکانو دا مکی دعوت توحید رد کو عن قریب دا چی دیم حشر کی دو والدے کم چی دا امم گزشتہ شوی دے چی دا غی ذکر پتی صورت کی روان دے جواہر القرآن لکی. یعنی یہ مشرکین مکہ دعوت توحید کو رد کر چکے ہیں اب عن قریب ان کا بھی وہی حشر ہونے والا ہے جو امم گزشتہ کا ہوا جن کا ذکر اس صورت میں آ رہا ہے. عمدہ ربط سمت الدرر لگی او تشریح و ایضاح صورت تشریح و ایضاح دا مخکینی صورت ددے قول قل ما یعبو بکم ربی زما رب ستاسو سے پروانے کی پدے وینا داغی تفسیر کی وما یاتیہم من ذکر دل داغی دا تفسیر کی. توجیہ الناظرین لگی چمخ کی صورت ختم کو فسوف یکون لزاما اکد جواہر القرآن ربط دے ندی صورت کے ڈیر زیاد واقعی ذکر گئی چیز عذاب دنیاوی و پدے خلق کو باندھ رازی علتے وزدہ چی عذاب با پدی پیوس چی دلتا ہوتا تاریخون اخی چی سنگ با پلان کی بانے پیوس چی ہو سنگ با پلان کی سنگ با پلان کی سنگ با پلانی وہ سیزونا بہت اخی. سلک الدرر کی لگی چی سورۃ الفرقان کے آیات 35 نوال 38 پورے فرقان کے دا بعض انبیاء واقعاتو تا اجمالی اشارہ شے ہوا نپدی صورت کے واقعات اور قصص دیر بسط اور تفصیل سر ذکر کی. ترتیب سور القرآن صفحہ 95 کے اغین نقل کی سلک الدرر دویم جلد کی. سورۃ الفرقان 38 آیت کی ولو و قرونا بین ذالک کثیرہ دیمیان زمانہ کے اللہ ڈیرے پیڑے حلاکی کری دی. سورۃ الشعراء کے ذکر کی دبازے پیڑو دا دغه ندی دا نور پیڑے دی دا نور دی ال تک خو غائب پیڑے مراد دی خلق کو نہیں معلوم ہے. دیوی سورۃ الشعراء کی ہوئی چی ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام خلق تو گورا قانون دے گورا سشول اغیم دعوت بودے گولے دا مشرکانو دا مکی غونتن برابر اکلل. خاصم تو درر لکی سمت الدرر مشر شیخ لکی پنج پیر شیخو کلا چی صدق دا رسول مخ کے ثابت شکنا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ثابت کا شبہات کم کے دل دے خوراک کی بازار کی گرزی داغے جوابو نو شو للتا کنا ندی صورت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا اوش تسلی ورگئی خپا کے گما مونگ جوابو نو کرل دی منی کنا منی تسلی ورگئی او کم خلقو چن انبیاء پر خاندل مخ کے پخوانو داغی معال و انجام ذکر کی چی چا پیغمبر بیزتی کردے خاندلی دی اغیث اللہ سے کردی دی. درر المنظومات ہم دارہ بات راغے سے ہوئی چی ما قبل کے صدق در رسول ثابت کو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دا خوام ربط دا دے دیمیان زمانے کے درد سر ربطو نماؤوی دا چونکہ یو شانو ناغیل ما نمبر نہ ور کرے زه نمبر اغیل ورکوم خپل کتاب کې جگم نه وی ربطی یو کتاب دبل نقل گئی ناغزا غبل سره لاندې لیکم نمبر نه ورکوم نمبر نه ربط ورکوم وم ربط دا دے توجیح الناظرین دا ما راغسته
هغه مخکې صورت کې ډېر زیات زواجر بیان شوي وو، که تاسو ته یاد دي، ډېر زیات زواجر ورټنې وې. نه په دې صورت کې تخفیف دنیوي ورکوي، تخفیف دنیوي. درالمنظومات کې شیخ دا دغه بل کتاب دی، درالمنظومات زوړ کتاب دی، په هغې کې لیکي ما قبل کې مشرکین ته زواجرو، نو اوس د هغې انجام بیانوي چې عذاب دنیوي دی. ښه، عذاب دنیوي او تخفیف دنیوي یو شی دی که نه؟ په دې کې څه فرق دی؟ درالمنظومات کې لیکي ما قبل اختتام کې تخفیف دنیوي و، دلته د هغې نمونې بیاني، دا بالکل هغه اولني ربط غونته دی. اسمی ربط ته وګوره اختصار سره. یقینا فاتحه شروع زمونږ د کارونو، یا فاتحه کې مونږ تا سره وعده کړی رب زمونږه چې مونږ صرف ستا عبادت وکړو، ایاک نعبدو، عبادت به نه کوو دغه لکه څنګه چې یهودیانو عبادت کوو، عبادت به نه کوو د آل عمران لکه څنګه چې نصاراو کوو، ځکه عبادت د غیر الله ظلم دی. ظلم نه کوو، حتی په زنانو باندې ظلم نه کوو، د هغې حقوق ورکوو کوم چې تا په سورۃ النساء کې بیان کړي. رولېږي په مونږ باندې مایده، ځکه چې مونږ شرک نه کوو د ځان نه، په انعامو کې په سارو کې د ځان نه، په تحلیل او په تحریم. هر کله چې مونږ شرک نه کوو په انعامو کې، نو بچ وساتې مونږ د عذاب د حال د اعراف والو نه. راکړې مونږ له انفال د خپل طرف نه توفیق توبې راکړې، براءت توفیق راکړې د کفار او مشرکینو نه، توفیق توبې راکړې په شان د توبې د قوم د یونس علیه السلام. مګ دې مونږ باندې بوجونه لکه څنګه چې تا بوجې هو په هود او په یوسف. توفیق راکې چې مونږ تسبیح ووایو ستا په شان د رعد، توکل وکړو په تا باندې په شان د ابراهیم علیه السلام. مکې مونږه په شان د اصحاب الحجر، بلکې الهام وکړې مونږ ته د لارو د خیر، لکه څنګه چې تا الهام کړی مچۍ ته. مونږ خپل کتاب طرف ته روان کې هدایت ورته راکې کلکم کې پې، لکه څنګه چې تا هدایت کړو د خپل کتاب بني اسرائیلو ته. رب اتراولې زموږ په زړونو باندې، زموږ زړونه مضبوط کړي، لکه څنګه چې تا اصحاب الکهف زړونه مضبوط کړو، او د مریم زړه دې مضبوط کړو، صاحب د طه او د ټول انبیاء زړونه دې مضبوط کړو. کې مونږ خپل ځان طرف ته حج کوونکې، قصد کوونکې چې ستا طرف ته در روان شو، په شان د ټولو مؤمنانو. سورۃ المؤمنون. روښانه کې زمونږ زړه، منور کې زمونږ زړه، په خپل نور باندې هغه نور چې تا په فرقان کې را لېږلی دی. مکې ته مونږه مه جوړی مونږ ته په شان د هغې شاعرانو چې وي یو څه کوي بل څه چې څه وایي په هغې عمل نه کي، بلکې کې ته مونږ په شان د نمل والو چې اصلاح وکړو د خپل قوم. شجاعت راکړې ته مونږ له په واقعاتو د موسی، په قصص د موسی، دې دپاره چې ونوړو مونږ کورونه د مشرکینو چې په شان د عنکبوت دي. بس هغه خو اوږد څیز دی که نه. صورت کې اوامر 44 دي، نواهی په دې صورت کې 9 نواهی دي. درالمنظومات لګي اسماء حسنا په دې کې لیکا رحمان په دې کې ذکر دی اسماء حسنا نه. دا توحید یو قسم دلیلی د اسماء حسنا. رب په دې کې ذکر دی، رب رحمان، رب عزیز، دریشو رحمان، رب عزیز، بل رحیم، الله بګم ذکر دی. پنځم اول رحمان، دویم رب، دریم عزیز، څلورم رحیم، پنځم الله، شپږم اعلم السمیع، دینه بل ذکر دی السمیع، اخیری ذکر دی العلیم. داول توحید څه د هغه مرکزی خبره چې صورت د هغې نه چاپېره ګرځي. دلایل نقلیه پسې پیش کړي، د زواجر پسې پیش کړي، تخویفات پسې پیش کړي. مرکزی دعوه د صورت څه ده؟ دعوی تاسو ته پته ده یو هم کیدی شي د یو نه ګڼ هم کیدی شي. ټیک دی. دعوه صورت کې یو چلیږي تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم دپاره، تسلی للرسول، رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تسلی ورکوي. ماخذ د دې دریم آیت دی او څلورم آیت دی. دا توجیه الناظرین عبارت دی. سلک الدرر کې دې ماخذ نه دی لیکلی. دریم او څلورم آیت د دې ماخذ دی. لعلک باخع نفسک، آیت هلاکون کې خپل ځان وژنې،
الله یکونو مؤمنین په دې وجه ځان وژنې چې دا خلک ایمان نه وروړي او دی وایي نه مؤمنان کېږي ته د غم نه ځان وژنې. څلورم آیت هم دغسې دی ان نشأ که چېرې مونږ وغواړو د دې ایمان وروړل په زور باندې مونږ وغواړو که نه نو نزل علیهم مونږ به راولېږو په دې من السماء د بر نه آیتون یوه نښه فظلت اعناقهم نشي به سټونه د دې لها خاضعین هغې ته کاږه په زور به یې ورکته کم پرېږده بس ما ولې اختیار ورکړی دی که روډي رودوډي کني نه دی ځان مه خفه کوه. دعوه د توحید هم دې صورت کې پیش کېږي آیت 213 کې پیش کړې ده. دعوه توحید ماخذ د دې سری آیت 213 ماخذ ځان سره نوٹ کوي. دعوه په کم دلیل وایي چې ته دعوه ده ماخذ به روبا سهل ته معلوم شي که نه. فلا تدعو مع الله الها آخر ترا مدد شموایا دا الله سره الها آخر بل مددگار تا فتکونا کنی شبتا من المعذبین دا عذاب ورکړو شو نه. ٹھیک شو تسلی نبی صلی الله علیه وسلم له په یو څو طریقو ورکړي ماخذ خو تاولي د خو طریقې کمې اختیاري طریقې کمې اختیاري اول دا طریقې اختیاري چې الله مؤمنانو له نجات ورکړي څنګه ورکړي نو وہ واقعات به پیش کی چې وګوره که نه وہ واقعات د انبیاو اب خلاصه کې راته ویم دلته کې نشو ویلی دا صاحب طریقې وګوره تسلی په کومه طریقه ورکړي نو اوله طریقه دا ده پکې چې د مؤمنانو نجات ذکر کړي د هغې لپاره وہ واقعات انبیاو ذکر کړي او د مشرکانو هلاکت ورته ښیي چې مشرکان چې کوم مخالفین دي هغه الله تباه کوي الله مشرکان تباه کوي. شپږم آیت کې د هغې نمونه وګوره فقط کذبوا فسیاتیهم انباء ما کانوا به یستهزئون یقینا دی دا حق او دا توحید او دا پیغمبر دروغجن کو نه منی وي دی دروغ وي نسو فسیاتیهم خامخا دی ته براشي انباء ما عذابونه د هغې څه کانوا به یستهزئون چې و دي هغې پورې همیشه ټوکې کوونکي د دې خیر نشته. دویم د نبی صلی الله علیه وسلم نه تسلی څنګه ورکړي اثبات د قرآن د رښتینولۍ وکړي دا به ثابتوي چې دا رښتینی کتاب دی په 14 طریقو باندې ابدا نه خلاصه کې تفسیر کې ویمه په 14 طریقو به دا ثابتوي چې دا پیغمبر کم قرآن پیش کړي کم کتاب پیش کړي د خپل پیغمبرۍ دلیل پیش کړي نو 14 طریقو سره دا خبره ثابتوي چې دا قرآن صحیح کتاب دی. قرآن د پیغمبرۍ دلیل دی که نه قادیانی سره څه شی دی څه مو سره نشته نو 14 طریقو سره به ثابت دي. درېیمه طریقې سره تسلي به ورکوي هغه څنګه د نبي صلی الله علیه وسلم نه 2 شبهات به وینځي هغه به لرې کوي د 2 شبهاتو اعتراض جواب به کوي هغه دا چې دی وي دی کاهن دی اخره کې جواب به کوي دا کاهن نه دی هغې وایي چې دا شاعر دی نه دا شاعر هم نه دی تاسو په غلطه باندې مړه نه پوهېږئ. درېیمه طریقې سره تسلی ورکوي چې زه ستا د جواب کوم که نه پیغمبره دي تا د کاهن وي ته کاهن نه تا د دې شاعر وي ته شاعر نه هسې لګیا دي دا پیغمبر دپاره تسلي وه که نه چې الله ورته وي ته شاعر نه ته کاهن نه دي به لګیا تسلي ده که نه. څلورمه طریقه څه ده التحدید علی الدعوه تیزی ورکړي پیغمبر له په دعوت چې ته مړه دي خبرې پرېږده قرآن بیانوه حدیث بیانوه او 15 امور به دې کې ذکر کړي تحزیز ضاد سره تحزیز تا ح ضاد یا ضاد تحدید تیزی ورکول دعوت باندې تیزی ورکړي چې تر دې خبرې پرېږده دعوت کوه خپل کار کوي 15 خبرې په کې دنه ذکر کړي ابال ته وایو ښه 15مه طریقې څه اختیار کړی تسلیم چې د رب العالمین تعریف ذکر کی ہوتا په واقعه د موسی علیہ السلام کې او د ابراهیم علیہ السلام په واقعه کې په 14 طریقو د رب تعریف کوي خام رب په جن رب العالمین سامر کړی دی مړه دا رب العالمین خو فرعون هم نه منو نمرود هم نه منو اوس ستا دا کام دا خلک رب العالمین نه مني مړه نوې مني زړیا. شپږمه طریقه تسلی نبی صلی الله علیه وسلم له څنګه ورکي د شرک په بعضې قسمونو باندې تنقید کوي رد پې کوي شرک فی الدعا باندې برد کوي دا مونږ د دویمې دعوې سره هم لګولی شو دعوې توحید دپاره مو
چې د مخالف څه ذکر کی الله نه علاوه مخلوقات ته د خدای توب په کارونو کې را مدد شو आवाजونه مکوا د مخلوق ناقص مطالبه مکوا چې دغه په وځ کې نشته 72 آیت او 213 آیت د دې ماخذ ده 72 آیت 2 آیات د دې ماخذ ده هم ماخذ 72 او 213 آیتونه دې صورت واړه دي چون کې نو آیت پکې بیا زور وروړي قال هل يسمعونكم استدعون هغه زوی آیا دا بوتانو دا قبر نو ول تاسو आवाज اوري ته چې دعا کې چغوي دعا معنی سره आवाज کول غختل چې تو आवाज کې نه اوري استدعون کله چې تاسو دی را بلې دوا ته کوي دوا او ته کوي را بلې را غواړې اوري نوري سړیا بل زوی تر قیامت پورې نوري 213 وګوره 213 آیت پدې کې وګوره دام د دې دلیل دی فلا تدعوا مع الله الها آخر او ترا مدد شمو وایدا الله سره مشرک وا په دې را مدد شکه الها آخر بل مددگار تا بل خدای تا تاج چاته غیبانه پکارو کو غستا الہ دی ها دا خبر ذهن کې کینو تاج چاته غیبانه پکارو کو کنه غیبانه پکار پوښی کې ما فوق الاسباب کارونو کې دانه چې الکا وبروړه هغه وره دا وروړه او بو خبر نه ده باران وروا را مدد شي امداد میں ہو کے اولاد را کے دای تو پکارونو کې دا شرط ته فتوکونا کنیشه بتو من المعذبین دا عذاب ورکړو شو نا عذاب چاله ورکی شرک فی دعا کی پویږي په قصد نه کی شرک فی عبادت باندې برت کی چله کې عبادت کې الله سره مخلوقات مشرک وا او مایت د دې ماخذ دی و موګورا او بهن میں وګورا او مایت کی دادی عالم یرو الی الارض آیدیز مکه تنو ګوري سوچنے کی فکر نہ کوي کم امبدنا فیها سم ډیر زرغون کړی دی مونږ پدې کې من کل زوجن کریم هر قسم جوړه د بوټو فائدہ مندو دا مونږ را زرغون کړی دی بیا هم لګي د مخلوقات عبادت کوي دا ما کړی کې دا کړی دی فصل چارخه جوړه الله مارخه جوړه کستا اگنی دیوتا دے یا غبل لے اندر ہو بارانوی اندر وڑی اپلار دے پسے کرے بہن میں آئے تو گورا وقیل لهم اینما کنتم تعبدون دی تبا قیامت پر زوی لیشی کم دے دیستا خدایان جتا سے عبادت کو من دون اللہ سے وعد اللہ نا حل ینصرونکم آیا دیستا سے امداد کو لیشی او ینتصرون یا دی سے بدل اغسطی شی کم دے خونخ کاری شرک فی تصرف باندې بردی 72 آیت اول وګورا 72 آیت کې به وی چې واقع اختیار د دې الله نه علاوه د مخلوقات واقع اختیار نشته دی قال هل يسمعونكم يستدعون آیا اوری یعنی خبره منلی شي تاسو چې کله تاسو را بلې سوا کې اختیار لري او ينفعونكم او يضرون 72 73 دواړه یا تاسو له فائدہ درګي چې ته کوم فائدې تر واړې چې شمال داکارو کا داو کا نه کوي یا څه نقصان تر درګي چې ته دې کابونو واته او دی بوتانو ته د مړو ته आवाज کې خدای یې غنې 78 آیت وګوره 78 دریم دا کوي ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون یا الله پاکا اما مرسوا کې بکمل چې خلک ژوند کولی شي ابراہیم علیہ السلام تصرف دا غوا کی اختیار نشتا ما مشر میں اللہ تا محتاج دے کنا یا اللہ پاکا تمام مشر میں دا غوا کی اختیار دا پیغمبران نشتا 79 وګوره دې پسې دا آیت ما غلط نه کہتا ہوں 78 دا ہو 88 میں وکړه چلو شو الذي خلقني فهو يهدين الذي الله غرب دے خلقني جزے پیدا کړې ما فهو يهديني نبی ما دلارم خولدا خلق هغه کړي پیدایش کړي دي تصرف واقع اختیار داغه دی کنه په وجود کې ځا غره اوستم 79 وګورو پسې والذي غدا سے ذات جمال خوراک راکی او مال اسکاک راکی خوراک او اسکاک د تصرف د چا په اختیار کړي د الله خوراک او اسکاک سوکور کی رب العالمین اتیایم وګورا والذي يميتني ثم يحيين اغه الله د ذات جما بمل کی ثم يحيين
بیا ما ژوندي کوي. مرګ او ژوند چا په اختیار کې دی؟ د الله په اختیار کې دی. 81 وبسې وګوره 80 اذا مرضت فهو یشفین. کله چې د بیمار هم د ماله شفا راکوي. شفا څوک ورکوي؟ شفا الله ورکوي. د شفا واقع اختیار چا سره دی؟ الله سره دی. مرګ او ژوند پسې 81 کا 93 وګوره بیا من دون الله هل ينصرونکم او ينتصرون. تاسو یې چا عبادت کوي د الله نه علاوه، آیا هغې تاسو سره امداد کولی شي؟ نه، نشي کولی. تصرف د هغې نشته، مړه واقع اختیار نشته. اته اسماء حسنا به ذکر کی د سره لپاره توحید د اثبات لپاره. خلاصه د صورت اجمالا دینه زنن لږ ویم بیا به نور به سبا وایو ځکه چې بیا ډېر زیات اوږد دی هغه. اجمالا دا دی چې شروع کې د صورت دعوه دا اجمالي خلاصه ویم اول. بیا عذاب دنیوي یا تخویف دنیوي دپاره وہ واقعات د انبیاء و پیش کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی و په آخر کې 2 شبهات. دا لنډه خلاصه ده. شروع کې د صورت دعوه، بیا عذاب دنیوي او تخویف دنیوي یو شی دی. عذاب دنیوي یا تخویف دنیوي دپاره د وہ پیغمبرانو واقعات پیش کی. بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نه تسلی ورکي، آخر کې 2 شبهات. تفصیلاً څه شی دی دې کې 3 بابونه دي. سورۃ الشعراء 3 ابوابو کې تقسیم ده. اولنی باب چې کم دی هغه په 9 آیتونو کې دی. توجیه الناظرین لیکي چې لسو کې نه 9 کې دی. لکه چې ختم کړی په 9 باندې لسم نه بیا نه باب شروع کړی. دا کاتب غلطی کړی. ناول ترغیب د قرآن ته په 2 آیت کې. اولنی آیت کې خطاب صفت حروف مقطعات دي د اعجاز دپاره او تحدي دپاره راځي. نبیا ترغیب دی پسې قرآن ته. 3 و 4 آیت کې ماخذ د دعوې د صورت ته. صورت دعوه سوا تسلی نبی صلی الله علیه وسلم. 5 آیت کې پسې زجر ورکوي باعراض القرآن چې د قرآن نه مولې مخ اړولی دی. 5 آیت کې چې څه نښه راځي د الله طرف نه، معجزه راځي دی نه مني مخ ته اړوي. او تکذیب باندې ول بیا زجر ورکی او پسې آیت کې فقط کذبوا 7 آیت کې. او تخویف هم ول ورکی فسیاتیهم انباء ما كانوا به یستهزئون. تخویف هم ده یو آیت کې 2 خبرې، تکذیب باندې زجر او تخویف 7 آیت کې. انکار باندې ول زجر ورکی تاسو ول انکار کوي 9 آیت کې. دلیل عقلی نه ول انکار کوي. دلیل عقلی په توحید باندې ده ته ول راغین انکار کوي 9 کې وته وي. اور نهم چې کوم آخري آیت دی باب زجر ولا ورکی تخویف ولا ورکی بے انکا اهلاک المنکرین و انجاء المؤمنین. چې الله منکرین د دې مسلې توحید د مسلې او د نبوت د مسلې نه انکار کوونکي هغه الله تبا کړي. الله مؤمن لا چې دا مسله څوک مني الله هغه نجات ورکي. دا آیت 8 تقریبا چې تکرار شوی دی ځکه ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثر المؤمنین وان ربک لهو العزیز الرحیم. اتزل دا آیت بطور ترجیع دا راغلی دی دی صورت کې. خواہ ترجیع نه دا معلومیږي چې کوم خلک د نبی صلی الله علیه وسلم د رښتینولۍ ته ثبوت یې د هغه نه غوښتل چې موږ د ثبوت پیش کړو د څنګه رښتینی څه نښه د عذاب پیش کړه. نه په دې کې هغې خصوصي طور مخاطب دي په دې آیتونو کې. د 8 ځله چې د آیت پیش شوی که نه دا خبره هغې سره کېږي. نه هغې ته څه ویل غواړي د تاریخ په حقایقو هغې ته دې طرف ته توجه راګرځي چې تاسو د رسولانو نه د هغې د مکذبینو چې کوم تاریخ دی د هغې نه سبق زده کړئ. د هغې په لاره باندې مه چلېږئ د هغې کافرو چې د الله په عذاب کې کوم خلک ګرفتار شوي دي که نه په هغې لاره باندې مه ځئ. دا ښه لاره نه ده. ښه طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین. دا آیتونه د کتاب دی المبین چې بیان کوونکی دی د حق او د باطل. مبین لعلک آیات ی نبی باخع نفسک باخع هلاکونکی نفسک خپل ځان لام الله یکون مؤمنین په دې وجه چې د ایمان نه وروړي ته ځان په دې وجه وجنې. ان نشا کچرې مونږ غواړو د دې ایمان وروړل مونږ جبرن غواړو که نه
ننزل علیہم منگ با رولی گو پدی من السماء دبرنا آیتن یو نخا جبرن منگ وڑو فظلت اعناقهم نشی بسرٹون ددی پزور بولکتکو لها خاضعین آغی نخ تبا کاگشی وما آیاتیہم نرازی دے کافر ہوتا من ذکرن اس یاداش اس نصیحت اس نخا من الرحمن در رحمان در طرفنا محدث تازہ تازہ سن نوے نخراشی نوے آیت راشی نوے حدیث اللہ کانو عنہ موردین مگر دیدی داغین مخڑا ان کی دی نمانی دا سے پاخ کافر دی ہوئی فقد کذبو یقیناً دی دروجن کرو حق دروجن کو فسیاتیہم خامخا دیتا براشی انباؤ عذابون اما دا آغس و کانو بھی یستازیون چودی آغی پورے میں شٹو کے کون کے اولم یرو آیا دی نگوری الالارض دزمکتا نگوری کا منبت نافیہا جو سمر دیر زر انکڑی دی منگ پا دزمکا باندے پدے کے من کل زوجن ار قسم جوڑے بوٹی کری من فیدمن تے تو گورا دا چار آخی جوری دی اتبیام اللہ نمانے ان فی ذالک لآیام یقین پدے کے خامہا عبرت تے یا دلیل توحید دے وما کان اکثرهم ندی دیر دے خلقنا مومنین ایمان والا صحیح ایمان نہ روڑی شرک پکی گڑی وان ربک و یقین استعرب لہو العزیز الرحیم خامخا زور ورو خاص رحم کون کے ابل اس ڈیر ادھر دے کے لگوے ما دویم باب آگے بچے لیگی 152 میں آئے تا پورے 152 میں آیتا پورے چلے دلے پدے کی وہ واقعات وہ انبیاء پیش کی دا نصیحت تا پارا و دا یاداشت تا پارا چا اللہ منکرین تبا کی منکرین چا داغا توحید نہ منی رسالت نہ منی قیامت نہ منی دا خپل زمانے پیغمبر نہ منی اگا اللہ تبا کی دا پیغمبر پر موجود گیا کہ پیغمبر نہ منی اللہ اگا تبا کی اور دا پیغمبر ملگری اللہ بچ کی تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا واقعات سری دا بطور تسلی دی اور بطور دلائل نقلیہ دی پا دعوت توحید باندے آغا جو سورۃ فرقان کے کما دعوت توحید وکنا دا پا آغی باندے دلائل نقلیہ دی اللہ دلائل عقلیہ پیشیو یا اولسو یا دیار لسو نہ پدے واقعاتوں کی اول واقعات موسیٰ علیہ السلام پیش کی اول دلیل نقلی پا دعوی باندے سے شے دے واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام دلیل نقلی دا موسیٰ علیہ السلام شیخ تاغی تقسیم کردے سلور مقامات ہوتا خو بہر کے دا واقعہ شروع کی گی دلتا لانڈ زین ہوگو رہا دا لسم آیت نے شروع کی گی عذاب چلی گی 68 پورے دلیل نقلی دے زی یو زی ما پا کے مقامات سرو جو کلی خو زیر ڈائریک وی ما موسیٰ علیہ السلام فرعون لبزی آغا تا بے اللہ لیگی اللہ بداغا نیرہ لرکی کمی با ہارون علیہ السلام با بیا لیگی اور مقصد بذکر کی در رسالت دا فرعون سو شبہاتو داغی ذکر بکی کہ درے شبہاتو داغو اتلسم و نولسم کے درے شبہات بیا داغی جوابو نباغتا ملاوی کی شلم یا وشتم دوشتم صدرم شبہ ہم فرعون کرے تراز کرے داغی جواب تفصیلی ور کرے دے درشتم آیت کے سلورم شبہ داغی تفصیلی ہوتا کرے دے ماند عالمین ہوتا بیان کرے رب العالمین تا عالمین نے پیجنے تو دوکا کے شیخ بھائی عالمین کی دوکا کا اولا یہ پاسپورٹ جالا بار نور کو 24 نوالے 28 پورے دا بدے کے دن دن فرعون نبیادی اغزی تختی تھے سمع رہا و فرعون ایاہ بالتسجین ہاں تختی نا فرعون دے یری بیا چی جیل تا بدے کم بیا دو معجزو ظہور دے 33 آیت بیا مقابلہ با کی جادوگر اسرا مقابلہ با اگر موسیٰ علیہ السلام گٹھی با کمزوری کی گی ایمان بروڑی اگر اخبر ایمان من اکلک پاتی کی گی حجرت دا موسیٰ علیہ السلام خپل قوم سر ذکر دے چی فرعون مسئلہ و نمان اللہ مسائل جوڑول موسیٰ علیہ السلام حجرت ہو کو سنگ زمون نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کرے گا نا فرعون با اللہ غرقی و غرقے کو گورا ہوتا اگر دے پورے بلڑ شو بس بیا پہ ادرو
وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ کله چې ستا رب آواز وکړو موسی علیہ السلام ته ان ائت القوم الظالمین، دا آواز یې وکړو، دا حکم یې وکړو چې لاړ شه ظالم قوم ته، هغې ډلې د ظالمانو ته. څوک دی هغه قوم فرعون نه چې قوم د فرعون دی. فرعون له به ته ځې ښه ورسېدې، بعد دی پکې سړی کلکلا خان شوی، لاړ شه وله خیر دی. دا ورته ووایه الا یتقون، آیا دوی ځان نه بچ کوي د کفر نه. ووایه ورته چې تقوا اختیار کړي، تقوا عن الشرک وکړي. قال رب، موسی علیہ السلام ووی اے زما ربا انی اخافو، یقینا زه یریږم ان یکذبون چې هغوی به ما ته دروغجن ووایي، ما تکذیب به وکړي. ویضیق صدری، او زما سینه به تنګه شي، په ما به روب راشي، دبدبه به راشي، باچا دی دغه محفل کې څنګه به دا خبره کوم، دربار لري. ولا ینطلق لسانی، او زما ژبه به نه چلیږي. فارسل، نو وحی وکړه الی هارون علیہ السلام ته. دا د مخکې د الله نبي لیکلو، د ده دعا هغه ټایم نبي شو. ولهم علی ذنب، یا الله یو بله خبره د دغې خلکو د دغې فراعنو قبطیانو زما په ذمه باندې یو جرم دی. فاخافو، نو زه یریږم ان یقتلون چې هغوی ما قتل کړي. قال الله وی کلا، هېڅ چرې داسې نشي کېدی، تا نشي وجلی. او پیغمبر ته څنګه مسایل جوړېږي، نه خلک هم زموږ پیغمبر واجه که نه جمع شوي وو. فاذهبا بآیاتنا، دواړه لاړ شئ زموږ معجزاتو سره. انا معکم مستمعون، یقین یو موږ تاسو سره اورېدونکي، موږ وروځئ یریږم زه سره یم که نه. فاتیا فرعون، دواړه لاړ شئ فرعون ته. فقولا، دواړه هغه ته وایه انا رسول رب العالمین، چې یقین موږ د رب العالمین د طرفه رالیږلي شوي یو. ان ارسل معنا، په دې خبره رالیږلي شوي یو چې را پرېږده موږ سره بني اسرائیل. قال فرعون، دې تلي دي بهر کې ادماج دی پکې، دې تلي دي خبرې هغه ته کړی چې فرعون خبره اورېدلې ده. ښه ته هغه موسی یې، همونږ کاکونې نه وې لوی کړی، هغه یې که نه، اوس پیغمبر شو. الم نربک فینا، آیا موږ ستا پالنه نه ده کړی په خپل کور کې، ولیدن کله چې ته ماشوم وې. ولبست فینا، تا تیر کړي دي د موږ سره من عمرک سنین، د خپل عمر نه ډېر کلونه، دلته ځوان شوی، ما د باندې سبق ویلی. وفعلت، او تا کړی دی فعلتک التي، ستا هغه کار فعلته چې تا کړی دی، تا خو یو کار هم کړی که نه. وانت من الکافرین، حال دا دی چې تا هغه وخت یې د منکرونه ناشکرونه وې او تښتېدی که نه بیا. قال موسی علیہ السلام وی او کړی مې فعلتها، او ما دغه کار کړی وې زه هغه وخت. وانا من الضالین، هغه وخت زه د ناخبرو نه وم، ما ته پته نه وه چې په سوک باندې هم سړی دی به مري، هغه په هغه ځای باندې پرغز پرې راغی. ففررت منکم، زه ستا نه وتښتېدم ستاسو نه. لما خفتکم، کله چې ستاسو نه ویرېدم چې تاسو ما قتل کړئ، نه وتښتېدم، زه یېرېږم نه، زه بیا راغلم تعالی. فوهب لی ربي، نه راکړه ما ته زما رب حکما هوښیارتوب. وجعلنی من المرسلین، زه د پیغمبرانو نه کړم. وتلک نعمت، آیا دام سے احسان دی، اته چې ما اړوکې لوی کړی که نه. انت منها علی، چې ته په ما باندې اسبادنه کې خپله ګناه د نه یېره ده. ان عبدت بني اسرائیل، چې تا غلامان کړي دي، بني اسرائیل دې بندیوان کړي دي، د انبیا او الواد دې غلامان کړي دي. دا ته نه ښکاري، یو ماشوم دې لوی کړی دی، په زرګونو چې دې وجلي دي، هغه ته نه ښکاري، تا زه لوی کړم، توره دې وکړه. قال فرعون، وی وما رب العالمین، اخو منطقي و که نه، تا اوس ووایي چې زه رب العالمین را لېږلی یم که نه، دا رب العالمین پکې څه شی دی، ته وایه دا له څه شی دی. قال موسی علیہ السلام ورته وویل رب السماوات والارض، اختیارمند د اسمانونو د ځمکې دی. وما بینهما، رب دی د دې منځ د دې دواړو. ان کنتم موقنین، که چېرې تاسو یقین کوونکي، په دې یقین لري نه رب دغه دی. فرعون هوی چې رب العالمین زه یم که نه. قال فرعون وی لمن حوله، هغه چا ته چې دنه چاپېره کومه کابینه ناسته وه. لا تستمعون، آیا تاسو اورئ نه، دې څه وایي، وخت دی. قال موسی علیہ السلام وی ربکم، ستاسو اختیارمند دی، ستاسو رب دی. ورب آبائکم الاولین، او اختیارمند دی رب دی ستاسو د زړو مشرانو، ستا رب دی، ستا ته خو وایې چې زه رب یم، خو هغه ستا د پاسه دی، ښه ستا رب دی. او چې ته نه وې دلته ولې یو ټاکم ورکړم،
ستا پلار خدا خبرې نه کولې، دا پلار رب دې څوک و؟ هغه الله و. قال فرعون ان رسولکم الذی یقینا رسول ارسل الیکم چې تاسو ته رالیږلی شوی لمجنون خامخا لیونی دی. په انبیاو الزام لګي مجنون، ولې ده ورته څه وی؟ ده ورته لیونتوب خبرې کړي، لیونی خو یې په خپله یې چې ورته به ورته وی. د پیغمبر له تسلي ده که نه، تا ته هم خلک مجنون وي. د پیغمبر مشن څوک چلی هغه ته مجنون او منټل وي. قال موسی علیہ السلام ویل رب المشرق، د رب تعریف ده وغوي ښه رب څه ته وي؟ رب العالمین وضاحت ده کې سورې فاتحې تفسیر شروع دی. رب المشرق والمغرب، رب د مشرق او د مغرب دی. وما بینهما، په منځ د دواړو. ان کنتم تعقلون، کچره تاسو عقل لرئ. که مصر په مشرق کې دی که په مغرب کې دی، خو رب الله دې ته نه وره. قال فرعون وی لئن اتخذت، کچره تا وګڼه الهن غیری، اختیارمن زمانه سوا، زمانه علاوه د بل خدای ومنه کنه، لاجعلنک ذبخامخا کم تا من المسجونین، د جیلیانو نه اډیا جیل ته دی لګم ته زمانه روزه بیا. قال موسی علیہ السلام ویل اولو جیتو کا، آیا اگر که زه روړم تا ته بشیء مبین، ښکاره دلیل، که زه په خپله خبره ثبوت پیش کړم ته بیا ما جیل ته لېږې ښکاره ثبوت. قال هغه فات به نه پیش کا هغه کنه، ان كنت من الصادقین، که رښتیا وې د رښتینو نه یې پیش کا. فالقى عصاه، نو وغورځوله موسی علیہ السلام خپل امسا. معجزه سي د پیغمبر په پیغمبرۍ دلیلي قرآن نه دا ثابتي که تا ولیده که نه، اوښه نښه وښیزه چې ته وې زه نبي یم، نښه پیش کا. قادیاني هم ډوزې ویشتې وي زه نبي یم، اما چې څوک نه مني دا پلانې دی او پلانې کې تاریخ باندې به دی مري، بس کس بیا پسې ولېږه بیا وویشته. وګوره مړ شي که مړ نه شو غوږ نه چې تا وویشت مړی به نه. او وي زما به زوی کېږي ما ته الله داسې ویلي دی تورات او زبور انجیل پلانې بله خبرې کړي، نه لورې وشوه بیا ولا بند نه ورته چې خدای پاک اوس وکړو. بیا کل مل او ماستې شروع کړه چې اوس مې زوی وشي، چې وشو نه بیا خط شایع که یاره وي دا ووایي، هغه دا ووایي هغه نه وه دا دروغ به وي. چې مار امسا یې وغورځوله، فاذا هي، نشو هغه ناڅاپه بثعبان مبین، خامار ښکاره، خامار ته جوړ شو. ونزع یده، دویمه نښه پیش کړي، ونزع یده، خپل لاس یې د ترخ نه وباسو، فاذا هي، نو هغه ناڅاپه دغه وخت کې و بیضاء، تک سپین، للناظرین، د کتونکو دپاره. قال فرعون للملأ، غټانو ته، فرعون خو ډېر لوی رذیل دی که نه، هغه پوه چې محفل زما د لاس نه ووته لړه د ګوتو ته، خلک خو د کنټرول کو که نه، نو اوس به دې ګدکه کوي چې اوس دا خلک د په دغه کې را نه شي. چاپیره وي حوله و چې چاپیره د ده نو، ان هذا لساحر علیم، دا خو ګوره که نه غټ کرتبي دی، جادوګر دی. وګوره تا خو اوس وایي چې دلیل پیش کړه، ما د دلیل پیش کړه، اوس وایي چې جادوګر دی، او 2 منټه مخکې دی وایي چې مجنون دی. ودرېده دا به دا خلک دا ګدکي کوي، دی به وایي چې دا مولا دی، دا قرآن وایي، دا بوتل دی. هلکه مونږ سیاست د قرآن نه زده کړی دی، سیاست دوکې ده نه وي، سیاست وي د ملک چلولو ته. یریدو دی غواړي، فرعون ته ګوره ها دا فرعوني خبرې دي، دی غواړي دا مولا چې راغلی د ما دربار ته، دی غواړي ان یخرجکم چې تاسو باسي من ارضکم، تاسو د ملک نه نغلي. ګورې بسحره، د خپل جادو په زور. اوهو فماذا تأمرون، تاسو څه مشوره راکوئ؟ شبه راغونډ شه چې اجلاس وکړو پارلیمنټ هاوس کې. قالو هغه هم بوتلان دي، هلکه ملک مباسي، هغه ستا په ملک باندې څه کوي چې دې ستا د ملک نه وباسي، پکار چې په تا باندې پوج راواچوي، بېوقوفه پکار چې ځان سره پوج راوستی وي، بل چې دا نه ملک دي نه ته را خبرې کوې او هغه ته دغه نه کړي، پکار چې په دې ځای باندې د نه خره او یا د ناس په جوړه کړي چې بس باروزې. دا دوکي د فرعون، یا د نه ګټه جوړه کړي، ته خبرې کوې او هغه د ولاړ دی، دا دوکه ده ښه. اچھا پېژ د کم ناستو پارلیمنټ هاوس کې ټول بېوقوف وو، هغوی له سنډټه که مشوره هم ورکړې، ارجح واخاخو د روړله مهلت ورکه، کمه ګلدي که نه دي چې ته مهلت ورکې نه بیا خو به بیا به د نه ملک والي وخو له ولې ورکې په دې ځای یې پسولېږه که نه. وبعث فی المدائن، ولېږه په ښارونو کې حاشرین ډنډور شیانو، څه له ولېږو جي یا توکه چې راوایي دا ده بکل سحار علیم، هر لوی ماهر جادوګر. نه څه پیدا دې ته هم پته و چې پیغمبر دی، ښه پوه وو، هغه یې لکۍ غوړوله که نه، ښه ورته پته وي. فجمع السحرة، راجمع کړی شول جادوګر، لمیقات یوم معلوم،
دا معلوم ورځ مقرر وخت ده. وقیل للناس خلقو ته ویل هل انتم مجتمعون تاسو را جمع کیږئ شابه راغونډ شئ. ولې جي لعلنا نتبع السحرة دې لپاره چې موږ روان شو د خپلو جادوګرو پسې ان کانوا هم الغالبین که چېرې دي یې وګټي. لفظي معنی نه کوم ښه لفظي معنی به درس کې کوم بعض ځای کې به تاسو د پوهې لپاره روانه پښتو کې کوم. فلما جاء السحرة کله چې جادوګر راغونډ کړل رالل میدان ته رالل دیو پسې وګرځېدل رایه وصل چاپېره کلونه. قالوا لفرعون نو فرعون لغته وې ان لنا لاجرا يم لبس انعام راکې ان كنا نحن الغالبين کچره موږ وګټل لبا. قال او کنه نعم در کوم بشوړه وانکم اذن یقین یې بتاو دا وخت لمن المقربین خامخ ما د خاص یارانو نه تاسو بدما مشیران او وزیران خاصه. قال لهم موسی علیہ السلام دغه جادوګرو ته وی د خپل سره بیا مخامخ شو هغه سره خبره کړې و جادوګرو مخکې ته وی ته ورده کوم غورځو دلته قرآن اختصار کړي. موسی علیہ السلام وته وی دا هغه جواب نه پس القو تاسو غورځوي ما انتم ملقون سپړې لخت مخته کو غورځوي او غورځوي خپل کرتب وکا چې سکه دي تاسو کړو چې دې څنګه کرتب کې ناغي وته چې دې خو کونټه غوړي دا نه مار جوړيږي هغه دې کوي چې غورځوي کونټه غورځي ناغي نن سره غټه کونټه مونټه راوړوي. فالقوا حبالهم نو غورځول هغه خپل رسه. دا قرآن تاریخ نقل کی ګوره څنګه صحیح دا وحی په ذریعہ راغلی هدا تاریخ. وعصی خپل هم ساګانې وردولې وقالو وی ویل قسم یو خو بعزت فرعون قسم نه د فرعون په عزت دا شرکی قسم نه خم دا من د اسلام کې ان لنحن الغالبون یقینا بخامخ غالب یو. فالقى موسی عصاه موسی السلام خپل هم سا غرزولا بیا به کې حذف د بلاشي موسی السلام باندې ير رااله دا کنه اختصار دی بده کې الله ته غردو امسا چې وی غردولا فاذا هي تلقف ناغي ناسا په لوال تیر کړل روغ تیر کړل مایا فیکونا د دوکي سوزنا چې دی جوړ کړیو. فالقي السحرة نو غردل پریوتل غردول شو جادوګر ساجدین سجده کوونکی هغه وکړه هغه د خو جادو نه دی معجزه ده یاره. قالو په دغه ټیم یک زبان د زړه وی آمنا برب العالمین دا صحیح ایمان دی. ولې خو فرعون د روړه چاپیره استری توري ولاړ دي دا صحیح ایمان دی مونږ ایمان وروړو پر رب العالمین. وګوره رب العالمین د چا وخو رب العالمین څوک دی رب د موسی او رب د هارون دی. فرعون خو لړ کېلا شګنه ها آمنتم له قبل ان اذن لكم خطا سو دی ومنه مال آرډر نه کړی تا بیا موسی ومنه چل دا خیمه. ان لکبیرکم الذی دا خو ستاسو هغه مشر استاد دی علمکم السحر دا د جادو خولې ګوره راوستي په خپل دي دا د بل پینتره د خدای والو لایق ته خو شین چون غواړي دا وی تاسو استاد دا د چل خولې دي دا ته ګوره ها تاسو ته پته ولګي تاسو د خبرو منل زما نه ملګنه لو قد عن ايديكم دبخا مغا تاسو لا سن پرېکم وجلکم وصادق في من خلاف ندل بدلو ولو صلبنكم اجمعين تاسو له بر پسولې کما برابروم. قالوا غيوتو اذا سړیا لا دویر اس باغ نشته دي سورې کوم نه داده کوم ان الى ربنا منقلبون من خپل رب ته واپس کیدون کیو کلاس به کې خبره کې ز خپل کار کوه. ان ندمو یقین مونږ ته ملرو د دې خبره زمونږ یقین دی یغفر لنا ربنا خطايانا چې زمونږ رب موږ د خطاګانې معاف کړي. ان كنا پدې وای چې یو مونږه اول المؤمنین اول د مؤمنانو نستا په قام کې قبطیانو کې خلک ایمان وروړو کنه نو سوچو کا دیو بنی اسرائیل سره تلی کې بنی تلی د دې نسل به مکس شي ویل ته کنه به مکس شي مونږ ستا قام کې اول ایمان وروړو یا په دغه ملک واوحینا الی موسی منګه وحی وکړه موسی علیہ السلام ته اند دې خبره اسر به عباد چې د شپې شپې بو زما بندیان انکم متبعون یقینا تاسو پسې به درتل کې دي شي تا پسې به داسې درځي تزا. فارسل فرعون ولګل فرعون فی المدائن په خارونو کې حاشین ډنډور شانو خبره وکړه اخبار او چلو اعلان او چلو ډولکی والے وګرځو ان هؤلاء اعلان کې به داوي چې دا کسان دا بنی اسرائیل د شرذمتون قلیلون خامخا ډېر معمولی ډله ده ډېر لږ خلک دي هدا چې ورشو به اور اگیرو وانهم لنا یقینا مون لغایزون خامخا غوسه کون کی ار کلی کې براغه حکومت اعلان کړل چې تاسو بنی اسرائیل ټته پتو کو نه خیرم نشته ورسه دې ار کلی کې اعلان کیږي وروړه نه خلک خو یریدل کنه نور مې یریدل چې بنی اسرائیل
راټینګوي وانټډ دی غربوي خبر اعلان په زور پوه شوې داسې خبره نه شي قرآن وکړه دا بني اسرائیل چې کوم دی عمومي بس اسیم بیا مخکې نه په ظلم شروع دی موږ له غوسه کوي نو تاسو ته پته چې بادشاه په غوسه کېږي بیا به خلک هم غوسه کېږي بادشاه چې په خوشحالي کې خلک باغې خلک دلته غټې سبلې جوړي ولې صاحب په خوشحالي کې وإنا لجميع یقین خامخا مونږ ټول حاضرون او خیاران یو مونږ خيار یو دا کم کړل یا مونږ وسلو والو مونږ سره خو وسلې دي نو اواز سره والا په دې ټیسټ کا کنه مونږ وسلې والو دا مطلب دی زوی کونټه والے ما مطلب دا چې ته بغیر کونټه وای دا اوس مونږ تاکو دغه دا خبرې پټي خانه الله مخکې سي فاخذناهم ندا فرعون مونږ رو باسل مونږ دی رو باسل من جنات و عيون د باغونو چینونا خپل زمين مې رو باسه و کنوزن او د خزانو د زین مې راويستو مقام کریم او د فایده مند زینو مونږ رو باسو هغه مصر وکنه د خزانو ځای کم دی او د باغونو ځای کم دی او هغه مزیدار ځای په ازمکه کې کم دی او مصر ارسطولی ګری دی یا پلاتون چې مصر زمونږ شل زره کاله مخکې اډوانس دی د یونان نه د ګریک نه مصر اډوانس دی کنه دا داسې وخت چې ارسطو پلاتون لا پیدا نه دا واقع روانه ده کذالک دغه شان مونږه د کومه زمانه تاریخ دی سکندر دی مکندر دی نه دی پیدا دا نکانه بل نه پیدا داغه وخت قرآن تاریخ بیانې کذالک دغه شان مونږ وکړل دغه شان موکړل دې موږ راويسته پوخم ته راويسته ټیکټ مې ورکاټ کو ورسنا هو موږ دغه پرستو زمانہ کې بني اسرائیل ته رسته با داود السلام می سره ډېر رستو فاتبعوهم روان شو لغه فرعونیان پدی بس مشرقین ورخطو په وخت کې لاندې کړل فلما ترى الجمعان هر کا چې دوه ډلې بولولې دوه ډلې شو کنه د موسی عليه السلام وړه د فرعون و نه پیغمبر پس همیشه فرعون لګي پیغمبري مشن پس همیشه فرعون بلګي خبر زګيږي نه پیغمبر تا پس هم لګي نه دوه ډلې مخه مخېږي فلما ترى الجمعان بدر کې یو بل سره مخه مخېږي هغه ته بسرو کې قلیل یو بل تخکار کول کنه هغه ځای وګورو سره نور خطو په وخت کې لاندې کړل چې ډلو یو به قال صاحب موسی د موسی السلام مرګلو ان لمدرکون یقین مون خلاندې کړو شو او مون خلاندې شو اوس پس کو قال غول نن سړی کلا داسې چرې نشي کېدی انما یا ربي سيهدين یقین ما سره د ما رب ملګری دی ما په هغه باندې پوخ یقین دی ما ته بغلار د خلاصي خوي یو خوا ډانګ دی بل خوا پړانګ دی مخه ته وبدي شاده فرعون دی دریاب دی اوس پس کو انما یا ربي سيهدين فاوحينا الى موسى مونږ وحي وکړه موسی عليه السلام ته ان درب د دې خبرې چې وها بیا ساکل بحر بخپل هم صاحبان دریاب دې یو سوال دی موسی عليه السلام دا وایي چې ما خپل هم ساشته دي ټنشن مالا ولی معجزات د نبی په اختیار کې نه ټیک شه هغه ته خدا پدې زیر مکه ما جوړیږي او کله به په وبېلېږي او په ډنګ نه بیلېږي څنګه نه بیلېږي چې الله یې بیلېږي چې الله یې بیلې ټیک په دا کونټه په کار وسه سید د والو د پاره مخلان دي شو وی همسارو بغولا چراوی بغولا فن فلقا ناغ جدا شو فکان کل فرقن شوارا ټوکړه دو بو کتو د لزویم پشاندل وی غرو دا خو مړوي دغه چته خو جوار باټا وي او به ودا هدا سي کېده کنه نه چې بدا د شپې دی پکې منډه کړه بیا دا د شپې دی پکې نما خل له واجه د اوسه خوړو نو الله ولي زه دروغ به ابل مشرقین ویل سار نور راخیږي جوار باټا پنور کې کیږي سپومه پشپ کې کیږي نغه ودا هدا سي کیږي که بدا هدا سي دریا پی کیږي دا خراته مو وای کنه نو دریا دا روان داسې دی داسې ندې کې داسې بودري دي دغه دی ودري دي په پلانو کې یا پوګدو نه کې وګدو هغه سم بيږي واپس هغه سل تر سره کیسه وسره کې په دوګو باندې ورسېده د معجزې د انکار د پاره سنه زبانه بدی کوي د چې کوم به دبي کړه د موسی عليه السلام په سورۃ طه کې نه ویلو نه ده چې خوي دا کوهتور د وادي کوهتور ولې د انبیاء د ټریننګ دی چې بس د سوګزي او معجزې ول ورګي دا د خبرې سورۃ طه کې لیکلي ما په نخې لګولې دي الله یو ته هدایت کې ما پیدو کنو خبره خدا سي دي چې غلطي کوي سخت غلطي کوي نهارت ټوګلا شو کتو د لازم لوی غر ته جوړ شو وازلفنا وران نږدې کړل سم الاخرین دغه دیتا غ نور خلق هغه نور میرا جوړ کړل کنه
دغه اوبوله مې رو رسول فرعون یادي چې هغې مې اوبوله رو رسول. وانجینا موسی نجات ورکړه موږ موسی علیه السلام له ومن معه اجمعین او هغه ټولو ملګرو ته چې هغه سره وو د لا اله الا الله او موسی رسول الله دا خبره چا منله قیامت منو ملائکې منل دړنې منو الله یو منو واحد لا شریک منو شرک نه کو هغه مونږ بچ کړل. ثم غرقنا الاخرین بیا غرق کړل مونږ هغه نور خلق هغه مسلې چې نه منله. نه اے نبی وسلم ته ولې خفه کېږې ستا دا دشمن دا مکې والا مونږ هلاکو. فرعون ته وګوره که نه موسی علیه السلام ما بچ کو فرعون په الزام لګو مړه وي دا لیونی دی تا ته هم خلک لیونی وي مړه وي دا جادوګر دی تا ته هم وایي ته جادوګر یې. فرعون دغه د وجلو کوشش کو تا په کور هم دا خلک درځي مخامخ کېږي به جنګونه به کېږي بیا به مونږ تا بچکو ستا ملګري به بچکو ستا مخالف به تباه کوو. صورت اصل کې ویلې همدا شانتې شي چې دعوې سره ولګي سړی پکې سجده کړي. واقعات د دې لپاره پیش کېږي ښه ان فی ذلک لآیه یقین خامخا په دې واقعه کې عبرت دا دې اوره د عبرت دی پکې فرعون کېږه ما وما کان اکثرهم نه دي اکثر د دې خلکو نه مؤمنین سوچا صحیح مؤمنان. وان ربک یقینا ستا رب له هو العزیز الرحیم خامخا هغه زورور دی او رحم والده. بس کیا سبحانک اللہ ورحمنی